کافر او مشرک، هندو، پلیت او نجس انسان را پاسي د الله تبارک وتعالی د دې مقدس کتاب به حرمتي او به عزتي اراده هم وکړي، باید چې مسلمانان یو موټی شي، یو اتحاد وکړي او په جمع باندې را پاسي او دغه انسان چې د قرآن کریم به حرمتي کړی ده د سر د تن نه جدا کی. د قرآن کریم د بے حرمتی او د بے عزتی روکتام دا نه دی چې منګه روډونو ته راوځو، ریلیانې وکړو او جلوسونه وکړو، نه، بلکې د دې واحد لاره جهاد فی سبیل الله ده. لکه څرنګه الحمدلله افغانستان امارت اسلامی مجاهدینو هغه دا اعلان کړی دی چې ترسو پورې دغه انسان چې د قرآن کریم د الله رب العالمین د مقدس کتاب بے عزتی او بے حرمتی کړی ده، ترسو پورې چې دغه انسان د مسلمانانو نه معافی نوی طلب کړي، تر هغه وخته پورې د دوی کاروبار، د دوی لین دین، د دوی تجارت، د دوی سفارتخانه دا ټول معطل کړل شوی. د دوی سره د بایکاټ اعلان وکړلو. دې ته اوس په اسلام باندې غیرت کول وای. په ریلیانو جلوسونو استلو باندې هیڅ کله د قرآن کریم د بے حرمتۍ روکتام دا ناراضي. واحد لاره د دې جهاد فی سبیل الله ده چې کوم یو کافر او مشرک، هندو، پلیت او نجس انسان را پاسي د الله تبارک وتعالی د دې مقدس کتاب بے حرمتي او بے عزتي اراده هم وکړي، باید چې مسلمانان یو موټی شي، یو اتحاد وکړي او په جمع باندې را پاسي او دغه انسان چې د قرآن کریم بے حرمتي کړی ده د سر د تن نه جدا کی او دوی سره د بایکاټ اعلان وکړي. بیا تاسو وګورئ چې په هیڅ چا کې به ان شاء الله د دین وروستو د قرآن کریم د بے حرمتۍ او د بے عزتۍ او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې د ګستاخۍ هیڅ چا جرأت به نه پیدا کیږي. او باید چې مسلمانان دغه انسان ته داسې سنگینه سزا ورکړي چې آینده د پاره د دوی په نسل کې او هغه چا د پاره څوک چې د قرآن کریم بیا بے حرمتۍ اراده لري، هغوی د پاره د عبرت یو علامت او نشان وګرځيږي.